بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شرپوس تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو نن چې کومه خبره ترې کومه د قانون څه ذمہواري دي، قانون خپل ذمہواري ولې نه تر سره کوي. په دې ملک او بیا په دې صوبه کې د دروغې پایاري کیږي، د هغې بیا پته ولې نه لګي، د هغې خلاف کاروي ولې نه کیږي، عدالت په هغې کې کردار ولې نه ادا کوي، تفتیش ولې غلط کیږي، تفتیش په لا باندې کاروي ولې نه کیږي. اف آی آر وشي، په سړي باندې الزام ولګي او بیا بې ګناه ثابت شي، سړی قتل شي او قاتل چې کوم دی نو 2 میاشتې پس روزي او د قاتل پته ونه لګي. خو نه کومه اندوهناکه بوږنېدونکي او دغه هم ډکه واقعه چېرته کومه نه، هغه د یوې ګونګې بچی چې د 15 کلنه ګونګې بچی چې په خولې څه ویلی نه شي او په غوږونو څورېدی نه شي، په تارو ژبې سکول کې غالبا چې هغې سبق ویلی او د هغې نه پس بیا هغه ماما کره اوسېدلی او د دې جینۍ پلار خوم چا وجلی ده، مور خوم مړه ده، یو ورور خوم چا وجلی دی، یو ورور مخرور دی، یو ورور په جیل کې دی. د کوم جینۍ قصه چې کومه ده د تنګي د جورې سره د دې ټانټیل چې کوم دی دغه ځای کې د یو سوزکي نه غورځولی شوې ده دا جینۍ د نن نه غالبا قریبا 15 ورځې وړاندې. واقعه څه داسې وه چې د تنګي سیمې سره یو تعلق لرونکي ګونګا چې کوم دی د دې جینۍ سره تعلق و. جینۍ د خایس په ختمه د الله پاک هغې له خایس ورکړو. دې وخت کې په ایلارچ هسپتال کې مرګي پرته ده. په تنګي تاڼه کې روزنامچه دره شوې ده. دې ځای کې زه د قانون خبره کوم چې د چا څوک نه د هغوی الله وي. دا سټیټ چې کومې ذمہوارۍ جوړېږي چې کله د یو جینۍ څوک تپوس نه کوي نو سټیټ په هغې کې فریق جوړېږي او سټیټ به په دې کې اف آی آر کوي. نن 15 ورځ د صرف روزنامچه ده. دغه جینۍ د شپې قریبا 8 بجې دغه اړخ ته په سوزکي کې بوزي او بیا د سوزکي نه غورځي. یو خواته وینا کېږي چې دا سوزکي پې بوزي او را بوزي، یعنې د پاسه یې پې ګرځوي. خو دغه خبره کې د ډاکټري رپورټ نه مخکې څه ویل هسې ابس په وي، ځکه چې وي اډوکي یې نه دي مات. خو دا جینۍ یې ډېره زیاته وښلې ده او بیا په دې جینۍ باندې دې ګونګا خپل څادر اچولی دی. بیا هلته کې چې کوم ګاڼۍ والا دي نو هغوی ته څنګه پته لګېدلې، هغوی وي چېرې دا سوزکي دلته کې ولاړو او کله به مخکې ته کله به وروستو راتو، کله به مخکې ته کله به وروستو راتو. موږ رالو چې څه چل دی، خو چې موږ رالو دا سوزکي والا وتښتېد او دغه ټیم کې دا ماشومه پرته وه. دا ماشومه بیا تنګي هسپتال ته راوستې ده. تنګي هسپتال چې کوم دی نو 400 ته ریفر کړې ده او 400 چې کوم دی نو بیا ایلارچ ته ریفر کړې ده. دې وخت کې په ایلارچ کې دا ماشومه مرګي ال پرته ده. کم کس چې د ده سره تعلقات وو، بلکې دا هم ویل کېږي چې د دې جینۍ او د دې هلک تعلقات وو، خو داسې څه وجه راله چې دا جینۍ د سوزکي نه غورځوي او دغه ځای کې په دې باندې تشدد کوي او بیا هغه بېهوشه شي او بیا پې څادر اچوي. د جینۍ نه 8 لک روپۍ د ماما د وینا مطابق دا ویل کېږي چې هغه ته خو وسرې وي، د پلار یې څه ملازم و، د هغې پنشن و او په هغې کې 3 لک روپۍ چې دا کم سوزکي د هلک ته غورځولی، دا سوزکي هم د دې جینۍ په پیسو باندې د هلک اخیستی دی. هغه سوزکي هم ولاړ دی دې وخت کې. اوس د روغې خبرې روانې دي چې روغه کېږي او جرګې پې کېږي، ولې چې دا جینۍ ماما کرې ده. نو چې ماما کرې ده نو هغه ماما یې دړه زور دومره نشته دی، خو په کار و چې په دې کې په دستی کې پولیس اف آی آر کټ کړو. نو د دې جینۍ خبره کومه چې دا ماشومه ګونګې معذوره دې سره دا دومره لوی ظلم ولې وشو. نن په هغې باندې د وینو الټۍ لګېدلي دي او د هغې ډېر سخت حال دی. زه چې دا پروګرام ریکارډ کوم نو د دې نه یو 15 منټه مخکې زه د دې واقعه نه خبر شوم چې 15 ورځ ده چې دا تنګي میډیا هم ته نه ده خبره او پولیس داسې خبرې ولې پټې ساتي، دا دومره ظلم کېږي. په کار ده چې دې کې کردار ادا کړي. او دا هلک اوس پابند سلاسل و چې د یو جینۍ هېڅوک نشته دی، مور پلار یې مړه دي، رور یې چاویشته دی. د دې جینۍ به ډېر غټ داستان وي، ډېره غټه قصه به وي چې دومره غټې دشمنیان هغه تېره شوې ده چې یو ورور یې په جیل کې دی او بل مخرور دی. نو دغه یو بل اړخ دی. خو دې هلک چې کوم دی چې دا هم ګونګام دی او چاړام دی، ده دا دومره لوی ظلم د دې جینۍ سره ولې کو، په څه یې کو، څه وجه وه، دغه خبرې لا مخې ته نه دي راغلي. خو تاسو خپله فیصله وکړئ چې یو جینۍ د شپې د سوزکي نه غورځئ
په هغې تشدد کوي، بیا پې څادر اچوي، بیا تنګي هسپتال، بیا 410 هسپتال، بیا LRH او د تنګي تاڼه کې صرف روزنامچه خبره فایل بند جینۍ سره ظلم وشو. بل خواته تاسو به د اوزې خزانې تاڼې یو واقعه کتلی وي چې نن CCTV فوټیج راغلی. یو MPA چې کوم دی هغه و چې په ما باندې تمانچه ایښودلې ده. د چا شپارس یې کو دغه هم یو ډېر لوی سوال دی چې موږ د غلطو خلکو ولې شپارستونه کوو. پولیس بیا په کومه طریقه باندې هغوی سره جوړ توړ کېږي. په دې ملک کې موږ داسې FIR وګورو، یعنې د رانا ثناء الله باندې چې د هیروین کومه پرچه وه او هغه یو صاحب وی چې جان الله کو دینی ہے مجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا او ما سره دادی په عدالت کې هیڅ پیش نشو. زه دا وایم خدای FIR دروغ وي چې دا چام کړی دی، خو هغه د یو غټ ادارې سره ولې نه وي. په کار ده چې په هغې FIR وشي چې دروغ FIR په دې ملک کې ولې کېږي. خو هغه نیب کوي، خو FIA کوي، خو بله محکمه کوي، خو بله محکمه کوي. دا کم کار دی چې سړی به بلیک میل کوي او FIR یې وپکې کېږي، هغه به بیا ځان کړی پیسې به هم لګي، وخت به مې اخره کې وي یا سوري یا به سم ثابت نشو. نن دا ملک چې د ډیپارټ کېدو خبرې کېږي نو ما ترې دا حکمرانان ووایي خو په وفاق کې د په دې صوبه کې د دوی په اخراجاتو کې په خرچو کې څه کمې راغی چې دوی پرون بیا بیل پاس که چې تنخواګانې دې زیاتې شي، مراغات دې زیات شي په صوبایي اسمبلی کې. او د هلیکاپټر چې 2008 نه واله تر دې وخته پورې پکې څونه ګرځېدلي دي نو هغه ګل بخن او راتلونکي چې کوم دی نو ټیکسي ته جوړ کړه دغه هلیکاپټر نه، سرکاري هلیکاپټر به په پښتونخوا کې د ټیکسي کار کوي او بس پیسې به ورکوي څنګه چې ټیکسي وي. اوس هغه د انصاف دعویدار چې کوم د انصاف دعوې کوي دا خو د هغوی په عمل کې دغه مثالي پولیس دغه کردار مې ورته وښوده چې کوم دلته کې د یو غریب سره د مظلومې سره څه کېږي او د هغې خبره څنګه دفن کېږي. داسې ډېرې خبرې دفن شوې. خو د 2008 نه مخکې والا یو بل سیاسي لیډر دی راته پکې وښیي چې یاره د وزیراعلی نه علاوه په دې هلیکاپټر کې ګرځېدلي وي ثابت دی کی صرف د انصاف په دعویدارو باندې چې دوی د انصاف او د مدینه ریاست خبرې کوي او دا دوغلاپن دا مخې ته راځي. بهرحال کمې خبرې به درته دوی کوو او خو ډېرې خبرې موږ نو خلک څه وایي وي 14 پاټولی شکست ورکړی دی. لکه 14 پاټولی شکست ورکړی ماښام چې شکور ته کښېنې نو لږ سوچ وکړه چې دوی څو کړل، خو دغه ماړه خلک دا خبرې کوي. په 14 پاټولی شکست ورکړو خو دې ټولو خبرو ته وګورې چې 115 یوټرن یې واغستې په 115 خبرو باندې هغه وروسته شو. یو سړي یو منشور وي هغه به زه دنیا ته وړاندې کوم هغه به زه پوره کوم کم څه پوره شو. برخل دغه بیلې خبرې دي. خو زه د وفاقي حکومت چې نن په دورو باندې دي، وزیران په دورو باندې دي او مل ډیفالټ کېږي او خپل خرچې چې کوم دی هغه کمې نه کړي، نو زه د هغوی هم د دغه اقدام او د دغلاپن ډېره په سختو ټکو کې مذمت کوم. دوی دې د خپلې تنخواګانې بندې کړي، دا ځان ته د ډیټرې بندې کړي، په ځان دې د خرچې بندې کړي، دا د خزانې ته کړي او د قوم ته د ارزاني راولي. نن پټرول، نن ډیزل، نن اوړه، نن چای، نن چینی، دا د قام د اغستو نه دي. زه چې مخکې حکومت ملک دیوالیه که تاسو یو کردار ادا کړئ که نه چې نن نه پس موږ تنخواګانې نه اخلو چې څونه م اخیستې دي او دا څونه هم چې ګټلي دي یا چې دا څونه زموږ انکم دی یا پلار نیکه په وجه باندې یا غټ غټ کاروبارونه دي. د IMF دا قرضه پې ختمه کړئ که نه یا موږ ته ارزاني راولي. IMF قرضه نه چې 25 صرف چې کوم دی د PTI حکومت په 75 سال کې یعنې په 70 سال کې چې څومره قرضه اخیستې وه د هغې په ډبل چې کوم دی نو دوی واغسته، په تربل یې واغستله. خو ځه بیل کار دی. خو زه دوی ته دا وایم چې تاسو واقعي د ملک سره ډېر مخلصه یو قام درته ډېر عزیز دی، نن قام تاسو نه خفه دی نو تاسو یو کردار ادا کړئ که نه چې صاحب وایي چې یاره ما ریاست واغستو سیاست مې ختم کو، نو زه منم چې تا ریاست واغستو سیاست ته ختم کو، خو تاسو خپله څه وکړل چېرې دونه پیسې م راواغسته دا د قوم لو دا په دې باندې م سبسیډي ورکړه دا زموږ د طرف نه د وړه دار څه نو دوغلاپن د قام سره ډېر زیاتې را روان دی. خو ګرانو کتونکو دا کومه واقعه چې مې د ګونګې درته بیان کړه په دې پروګرام کې انتهایي ظلم شوی دی. پولیس ته وایم چې دې کې فریق جوړ شه او دې کې د پوري FIR کې ډېره مننه خوشحاله اوسئ.